السلام علیکم. تاسو ګورئ 410 بولټن. زه یم ملک خان شیرپو. نن د زیارت ورځ د فروری 18 نیټه او کال 2022 دی. تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. دارالعلوم جامعه نعماني عثمانزی د خیبر پښتونخوا دویمه لویه مدرسه ګڼل کیږي. د کومې نه چې هر کال په زرګو علما فارغه کیږي. د تاریخ پاینه کې د جامعه نعماني عثمانزی بنیاد په کال 1940 کې ایښودل شوی و چې هغه وخت کې فاضل دیوبند مولانا محمد اسرائیل یې مشري کوله، کوم چې په آزادو مدرسو کې د غني خان او ولی خان قوم استاد و. د هغې وروستو مولانا روح الله صاحب دغه ذمواري په سر اخیستې وه او موجوده وخت کې دارالعلوم نعماني عثمانزی محتمم مفتي حسن جان چې د هغه په نگرانۍ کې دا مهال د 1600 پورې طالب علمان دې کې زده کړه کوي او ستر علم دین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس پکې درس ورکوي. د شپې لپاره په یاد شوي دارالعلوم کې 500 طالب علمان د کم ځای په وجه باندې شپه کوي. دا مهال په دارالعلوم نعماني عثمانزی کې تعمیراتي کار روان دی چې مالی مرستې ته اړتیا لري. په دارالعلوم نعماني عثمانزی کې درس نظامی، دوره حدیث، تاسس بالفقه، حفظ و تجوید ښودل کیږي او سونو طالب علمانو لپاره د لنګر اهتمام هم کړی شوی دی چې د یوې ورځ د خوراک څخه خرچه پکې 16,000 روپۍ پورې راځي. ورسره په لکو روپۍ د بجلي ګیز بیلونه او د 20 استادانو تنخواګانې هم د دغه مدرسې نه وصلول شي چې قریبا د 3 لکو روپونه زیاتې د میاشتې دغه استادانو ته تنخواګانې ورکړې کیږي. د 410 بولټن د بیرو چیف زاهد خان د رپورټ دربها د حلال فوډ اتارټي اسسټنټ ډایرکټر ابراهیم په مشرۍ کې فوډ سیفټي افیسر ارشد خان او مذهب جاوید باندې مشتمل ټیم سحر وختي په موټروي انټرچینج ناکبندۍ دوران کې ملاوټ شو د خوراکي توکي او د پیو د گاډو چیکینګ کړی دی او د پیو نمونې لیبارټري ته وړي دي او 50 لیټره پی ضایع کړی دي او په زرګو روپۍ جرمانه یې لګولې ده. د ډي پی او 400 سهیل خالد خان په هدایاتو باندې ډي اس پي هډ کوارټر شاه ګوهر د 400 د ټولو تاڼو مقررانو سره د کرونا ویکسین په حواله سره میټینګ کړی دی، کومه کې چې دا هدایت جاری شوی دی چې بوستر ډوز لازمي ولګوي او د هغې پیرس د 13 فروری پورې تیار کړي او ډي اس پي دفتر ته یې ورسوي. د مامزه قومي جرګې تنګي ترجمان عاصم علي خان ویلي دي چې تنګي د ترقۍ سوکالۍ لپاره به د مامزه قومي جرګې هر فرد د خپل دنمنتن قرباني ورکوي او اکبر خان، نخار علم خان او د نورو مشرانو په مشرۍ کې به دا کاروان مخ په وړاندې بوزو. هغه زیاته کړه چې تنګي ترقۍ او پرمختګ لپاره بنیاد مامزه قومي جرګې کې خودو نور ټول قومونو ته زمونږ دروازې کولو دي. هغوی د قوم زمونږ سره په دې کاروان کې شریک شي چې خپل تحصیل د پسماندګۍ د دې دلدل نه وباسو. د 410 بولټن د بیرو چیف زاهد خان د رپورټ تر مهاله 410 بولټن په خبر اکشن اغستې شوی او محکمه اکسایز اینڈ ټیکنیشن محکمې خلکارانو تاجر اتحاد تنظیم ته ننواتې کړې، پس چې تاجر اتحاد صدر افتخار حسین سراب، صلاح شاکر، ستر سیکرټر حبیب ټیلر او نور کابینې د احتجاج کال واپس اغسته دي. په دې سلسله کې د اکسایز و نارکوټکس کنټرول افیسر 410 او تاجر اتحاد ترمنځ مذاکرات مانهیس ختلې دي او په 19 فروری د احتجاج او عدالت ته تلو فیصله واپس اغسته ده. د ذکر وړ ده چې 13 ورځ د اکسایز اخلکارانو د پیو یو ټینکر د چیکینګ په بهانه ودرولې وو چې د ګرمایش په وجه د پیو د کاروبار کوونکي د لکو روپۍ پی خراب شي وو. پس چې تاجر اتحاد او متحده شاپکیپر مشرانو د احتجاج کال ورکړی وو او د مذاکرات وروستو دغه احتجاج واپس اخیستی شوی دی. دا و نننی 410 بولټن. اوس ملک خان شیرپو سره د خپل کیمره ټیمه ستاسو نه اخلي اجازت. د لوی الله په امان.